نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده، کم سړی محترمو دا وظیفه کوي په دې انسان باندې که د غرونو برابر قرض وي، دا قرض به د الله پاک لر کي. کم سړی محترمو دا وظیفه کوي، الله پاک به روزانه د انسان اویا حاجتونه دا پوره کوي. کم سړی د شپې دا وظیفه کوي، الله پاک به هر شپه اویا حاجتونه پوره کوي. کم سړی د ورځ کوي، الله پاک به اویا حاجتونه پوره کوي. او یا مشکلات به محترمو الله پاک دا ختمي. څومره ستاسو حاجات دي، تمام حاجات حل محترمو همدا وظیفه ده. یاد ساتئ د انسان یو حاجت یا دوا یا درې انتهایی لس حاجت شي، او د دې وظیفې په برکت باندې محترمو الله پاک بس تاسو او یا حاجتونه دا پوره کوي. احادیثو کې دا راغلي دي او په خپل دوانو جهانو سردار مبارک دا فرمایلی دي. او دا وظیفه محترمو دا مارب القرآن کې دا هم شته. دا کوم آیتونه زویم دې آیتونو لاندې تفسیر وګورئ او تفسیر کې دا وظیفه دا لیکلې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته، او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده، دا د جمعې د ورځې ډیره زیاته خاص او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو د جمعې په ورځ که تاسو نه میشي په نور ورځ هم کولی شي، خو لیکن د جمعې په ورځ باندې څوک دا وظیفه کوي دا به ډیر زیات اثر محترمو دا ښیي. کوشش محترمو کې په خپل هم دا وظیفه کې دغه رنګ ملګرو سره هم شیر کړئ چې زمونږ د نورو خویندو ورونو چې څومره حاجات دي، څومره مسایل دي، د دې وظیفې په برکت باندې محترمو دا ختم شي. محترمو قرض انسان مجبور شي د چا نه قرض والی، خو لیکن دا قرض دا به څنګه ختمیږي؟ دا محترمو به انسان پورې ده. چې کله انسان دا وایي چې یاره ما دا قرض راواغسته او دا قرض دا به زه ختموم او دا قرض ورکول غواړي، الله پاک د انسان له توفیق ورکړي قرض ایسته ختم شي. او کوئی چرته سو قرض پیسې چا نه واري او بیا دا وایي زموږ ګورو به یار قرضدار چا وجلی دی، قرضدار چا وجلی دی، دا خبره کوي نو قرض دا به نه ختمیږي. یاد ساتئ محترمو ولی الله څوک دی؟ الله پاک ولی بنده څوک دی؟ د کوم سړي چې معاملات سمې کنه دا د الله پاک ولی سړی دی. من هغه سړي ته الله پاک دوست وایو، د الله پاک ولی وایو چې کم سړی اوږده اوږده رکعتونه کوي، کم سړی د قرآن مجید تلاوت کوي، کم سړی دا سړی چې هغه ذکر ډیر زیات کوي. نه محترم، د الله پاک ولی هغه سړی دی چې دا سړی معاملات د الله پاک مخلوقاتو سره ښه ساتي. او یار ساتي قرض په دوه قسمه دی. یو قرضدار چې موږ چانه پیسې راوالو او بیا ورکو یا نه ورکو. دویم قرضدار چې منګه قرض موز نه کو، مونږ دا منګ باندې قرض دی. یو د الله پاک قرضدار شو، بل د انسان قرضدار شو. نو الله پاک بل قرض محترم نه مام کوي. ها زکه ته ټول عمر ته موز مکوا او پرې تما ژوند تیرو چې الله پاک خپل قرض معاف کوي. اوس د الله پاک څه پته لګي کېدای شي معاف به کړي، کېدای شي معاف نه کړي. چې کله دو جانبین به سره شلک دا کار کوي او دا کار نه کوي، کوم چې نه کوي په لور اقم علو و سبب ته لګي الله پاک موږ ته بهانه کوي یا نه کوي. کوشش پر راکو چې فرض موز پابندۍ سره، سنت پابندۍ سره، واجب پابندۍ سره دغه رنګ محترمو د بل چا قرض راوالو نو بیا کوشش تر ورکولو. نن چې کوم زموږ وظیفه محترمو دا وظیفه څوک کوي؟ الله پاک ول او یا حاجتونه پوره کوي او یا مشکلات په الله پاک دا اسانه. او دا غرنګ د قرض کو دومر قرض وي چې مطلب د غرونو برابر وي، ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان تمام قرضې دا محترم ختم کړي. نو سبقو ترتیب د وظیفه دار چې کوم سړی دا وظیفه کول غواړي خود سينو چې تاسو یو ورځ باندې ته خالي وظیفه کې به خیر خیریت دی. تاسو رسو کې روزانه او دا زما معمول هم دی. زه خپلم دا وظیفه کوم، روزانه کوم. روزانه یو پیره تاسو وای آیت الکرسی، تاسو کلی ویلا آیت الکرسی ویلا، بیا به هغه نه بعد وای سورۃ الفاتحه. سورۃ الفاتحه پورا شولا، بیا به هغه نه بعد
دا آیتونه وایي کوم دا اوس په سکرین باندې ښکاري. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. دام بک ویل شي. او باز ایمان د دین مخکې یو آیت بلم وای د سورۃ ال عمران یو آیت بلم دی. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. دا وای ورپسې بیا قل اللهم دغه وای. نو کوشش محترم پکار چې دا وظیفه موږ د ژوند معمول ساس کو روزانه کو د سنا چې سر دن منو کړل او بس که صحت مننا دا منګه سار منځ کو دا غین بعد روزانه کو د ژوند معمول ساس کو ان شاء الله العزیز. الله پاک و زموږ استادو د غرونو برابر کې قرضې دي دا به حد نه کی پچا قرض نشته او دا وظیفه کوي الله پاک به قرضدار کینو. الله پاک مو خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.